د باچا صاحب په یاد کې د تعزیتي ریفرنس منعقد کو موږ له پکې دا موقع راکړه چې راشو دلته کې ستاسو خبرې وورو او خپلې خبرې مو د باچا صاحب شخصیت د هغوی جدوجهد د هغوی هلې ځلې د هېچا نه پټې نه دي. که زه دا ووایم چې د باچا صاحب ټول ژوند ته سړی وګوري او که دوه درې ټکو کې د هغې یو دغه راوباسي نو هغه یو سټرګل دی، یو کمیټمنټ دی او یو چې دی ټالرنس دی. باچا صاحب د مختلف مراحل نه تېر شو، ډېرې سختۍ ولیدلې، مشکل صورتحالونه تېر شو او خپل کمیټمنټ د خپل سوچ سره، د خپل نظریې سره او خپل سټرګل هېڅ هم پرې نه ښودو. او دا خبره وختي مریم بي بي مو وکړه او رشده بي بي مو وکړه چې دا هغه کې یو خاصیت و چې خپل خبرې سره که چا د هغه خبرې سره اختلاف هم کو نو هغه خبره به یې مورېدله او په دلایلو باندې به یې د هغې جواب کو. بدقسمتي دا ده چې زمونږ په دې معاشرې کې ټالرنس ډېر کم شو. دا بله ورځ چې کومه واقع شوې ده دا یو دې خوا ته اشاره کوي چې ټالرنس کم شو، بل دې خوا ته اشاره کوي چې د سټیټ ریټم ختم شوی دی او دې خوا ته اشاره کوي چې د خلکو په سټیټ باندې نور هغه شانته اعتماد پاتې دی. نن سیول سوسایټي له سپیس ختم شوی دی. زه به دا ووایم چې سیول سوسایټي سره سره پولیټیکل سپیس هم ختم شوی. طاهر خان خبره وکړه چې باچا صاحب د سکیورټي سټیټ د خاتمې خبره به کوله او دا واقعي ده چې دا د دې وخت ضرورت جوړ شوی دی. خو دا به ګورو دا صحیح خبره ده چې چونکې زمونږ که هغه ملټري اسټابلیشمنټ دی او که هغه بیروکراسي ده دا د کولونیل سیستم نه موږ ته پاتې شوي او د هغوی هماغه زوړ د ډیوایډ اینډ رول والا شی چې دی په یو شکل کې او بل شکل کې روان دی. نن هم که وګورئ نو یو طرف ته حکومت هم د خپل مرضی، بل خوا ته اپوزیشن هم د خپلې مرضی. حکومت ته یو شانتې هدایات، اپوزیشن ته بل شانتې هدایات، په خپله کې جنګولو د هغې فایده هغه خلکو ته چې څوک یې جنګوي هغوی ته رسي. دا ټوله سلسله یې داسې روانه کړې ده او دا د دې هغه بیسیک هغه بنیاد چې دی هغه هماغه کولونیل سیستم چې دی د هغې هغه سوچ دی او د هغې هغه فکر دی چې وی will rule. نن که د ملټري اسټابلیشمنټ یو کس سره یا که بیروکراسي کې چا سره تاسو کښېنئ زما خیال دی چې ډېره سخته خبره ورته څوک نشي کولی که تاسو ورته چېرته دا ووایئ چې ته پبلک سروینټ دی. دا پرې داسې لګي چې لکه دا کنځلې دې ورته وکړې. په بهر دنیا کې په سیول سوسایټو کې په سیولایز ورلډ کې
نو باخر پاګې باندې وسوک دا خبرې باندې وبدیت کړي بدقسمتي دا چې زموږ ملک کې دې باندې ډېر لوی تغیر زه ډېر دې خبرې نه کول غواړم نور مشران موجود دي باچا صاحب سره مونږ یو ځای په پښتونخوا جمهوري اتحاد کې یو ځای کار کړی د هغوی نه ډېر څه مونږ زده کړي د نیشنل پارټۍ ملګرو سره د هغوی خاندان سره مونږ تعزیت هم کوو او دا یقیني ورته ورکوو مشران الله دې نور پیدا کړي خو د هغوی په شان نور مشران ما ته دې وخت کې ښکاري نه حالانکه دې وخت کې ټولو کې زیات ضرورت دی نن زموږ بدقسمتي دا ده چې هغوی یې خپل وخت کې یو کیډر جوړ کړی یو پولیټیکل کیډر جوړ کړی هغه عمل چې دی یو وخت کې رکاو شو سیاسي پارټو کې نن دا بشغول زموږ زه دا منم چې څنګه چې پولیټیکل ټریننګ پکار و د خپل د ځوانانو د خپل د ورکرانو د خپل د خلکو هغه شانتي ونه شو او د هغې نقصان نن دا چې نن څه مخامخ دي په دې ملک کې دا موږ ته ښکاري چې انټالرنس او هغه پولیټیکل رویې چې دي هغه ختمې شوې دې لپاره پکار دی چې باید موږ سوچ وکړو او دوباره دی د معاشرې د خپل د کارکونانو د خپل د خلکو صحیح طریقې سره رهنمایي هم وکړو او د هغوی یو داسې طریقې سره تربیت هم وکړو چې ټولنس هم را پیدا شي جمهوري رویې هم را پیدا شي او دوباره نه جمهوریت چې دی صحیح طریقې سره په دې ملک کې روان شي ډېره مهرباني ډېره مننه